او بلا په ما پلیت باندې مور ستا پاک لوپټه ده دا په خراب نه کې پړې براله مړی کې واچي ورا به مخکې پتا کوسو کې او په ډیران کې به مې اوغورده سپوته چې مې وخوري هغه ورته بچیه ته داسې نشم کولی مور ورته جاړي بچیه داسې نشم کولی مورې که داسې نشي کولی گویه چې زما د مور د زوی ستا د زوی ولی او زما د مور ولی خبره ختمه شو بس مور یې جاړي وایي چې بچی وفات شو دا ډیره ګرانه خبره ده چې یو زنانه خپل بچی ته سرم سپین کی او هغه بچی ورته بیا وفات شي الله زما خو په دې دنیا کې دا یو سرمایه وه الله زما دا یو زوی چې دته مې سر سپین کړی ربه زما خو بله سهارم نشته ده به څه کومه حسن بصری رحمه الله تعالی چې صحیح نوم حسن ابن یسار دی د بصری یو عظیم محدث دی او د سلورو سلسلو کمی چې سلور سلسلې دی د دې ټولو کې د نوم را دی حسن بصری او یو لوی محدث هم دی د ده یو مرید زنانه وه وایي د هغې یو بچی و هغه زنانه هغه بچی مانه خاوند دی وفات شوی و بچی ته خپل سر سپین که چې یاره دې چاته په ګډ وډو نشي او د ده تربیت وکم بل واده نه کوم خو چې زما د دې بچي نیک تربیت وشي او دې با عمل عالم شي صالح شي نو که زه زنانه مړه شم څوک مې شتم دنیا کې نه که مړه شم الله به مې د دې بچي په وجه باندې بخي ځکه اولاد یو سرمایه د دنیا کې نبی علیہ السلام فرمایي او بیا چې صالح اولادي ته به پروت قبر کې اب درسونه کوي اب قرآن حدیث لولي اب پارام پروتي قبر کې او جزا به ورسي زما محترم د بچی په دغه باندې تا باندې جهنم در باندې واجب شو عذاب قبر در باندې چالو شو لیکن اولاد د صالح دي اولاد د نیک دي زما محترم تا ته عذاب قبر الله په د نیک اولاد د صالح اولاد په اعمالو باندې معاف کوي د ما محترم نو مونږ له الله ټولو له الله دې مونږ له صالح اولاد راکړي نو خبره مې دې پورې کوله چې خپل ځان دپاره هر سړی منډه وي هر انسان د خپل ګېډې دپاره د خپلو بچو دپاره هر انسان منډه وي ما وی انسان منډه نه وي حیوان هم دا کار کوي مونږ په دې کې د حیوانانو سره برابر یو لیکن فرق به مو تا کې د انسانیت جداوالی اله راځي چې کله د بل مسلمان په خفګان باندې خفه شم د بل مسلمان په کار راشم اله به زه انسان او مسلمان ګرځم ورنه حیوان او ما کې بیا فرق نشته زما محترم نو حسن بصری رحمت الله علیه سره چې کومه مریده وه بچی ډیر بد عمله دی حسن بصری رحمت الله علیه له بیا راوسته حضرت دعا ورته وکړه زوی مې ډیر بد عمله دی او بل خبره حضرت ما د دپاره بل وعدم نه دی کړی ما وی زما بچی دی چې دی با عمله شي دی نیک عمله شي ما د ته سر سپین کړی دی حضرت د هغې نه ناجایزه فایده واغستا زما د مینې محبت و الفت نه د ناجایزه فایده واغستا دی نن شرابونه مسکي زناګانې م کوي په هر قسم ګناه باندې ورمنډه کوي حضرت دعا ورته وکړه وی هغه به ورته دعا م وکړه وظیفې به م ورکولې لیکن الله ته منظوره نه که نه چې الله ته منظوره نه نو د نبی علیه صلات وسلام مبارک په پتون مبارک باندې وفات شي او ایمان په قسمت کې نه لکه ابو طالب په ګود نبوت کې پروتي په غیږه د نبوت کې پروتي او سره د دې نه چې د نبوت معنی یو عظیم شان دغه د پیروکار دی د نبی علیه السلام دپاره هر قسم منډه والې ده په ګود نبوت کې ته سا اوتې ده په غیږه د نبوت کې ته سا اوتې ده لیکن چې الله نی غوښتې د دنیا نه کافر لاړه زما محترم الله فرمایل نبی علیہ السلام ته انک لا تهدی من احببتا اے نبی علیہ السلام مبارکه ته چې چاته وغواړې هدایت نشي کولی هدایت کولو والا خو زه ذات یم وی دغه ماشوم دی ډېره دعاګانې ورته وکړې وی حسن بصري به کور ته ډوډۍ لم راوسته دی مرید خپل روټۍ به پې وخوړه حضرت دا روټۍ مې وخوړه دا د الله صدقه کی په نیکانو خلکو باندې خوراک کوي او مال لګوي ښه ځکه د هغه به اعمال کوي او ستا پکې برابر حصه ده نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل ولا یأکل طعامک الا تقی خوراک دې ستا اونکي مگر دینداره سړی عالم سړی طالب سړی دې ستا خوراک وکي مونږ خو الله دې معافي وکړي په یارانو دوستانو باندې مال لګو په یارانو دوستانو باندې خپل مال غرق خو تا معلومات کړی دی چې زما دا دوست مونځ کوي که نه زما د دې دوست الله سره وابستګي شته که نه تا دا سوچ کړی دی نو مال وی حضرت روټۍ دې دپاره کړې ده
چې دا یو صدقه شي او ته پاک سړی ته به منځونه کې په دې باندې به ستا وجود ته به حضرت په دې باندې دغه رسیږي، په دې باندې به طاقت رسیږي او ته به بیا عبادت کې حضرت زما پکې برابر حصه ده. دا دې دپاره کوم نو الله والو خلکو باندې خوراک کوي د ما محترمو په علماو صلحاو. طالب دې چڼې دې راغې دروازې له وظیفه روړی خدایم وبخه، دا چڼې دې دا د دین سرمایه ده. دا چڼې تا ته په ظاهر ښکاره کېږي لیکن د دې چڼې نه به سار له عالم جوړېږي، د نه به طالب جوړېږي. تا چې څومره وظیفه ورکړې ده په هغې باندې د ده وجود ته توانایي میلو شوې ده، د ده وجود ته طاقت رسېدلی دی، د قرآن ویلی دی، حدیث یې ویلی دی، فقه زده کړې ده، علم کې ضمانت تېره کړې ده، مسجد کې وخت تیر کړی دی، په عبادت کې وخت تیر کړی دی، ریاضت کې وخت تیر کړی دی، د الله په رابطه کې وخت تیر کړی دی، د الله سره وابستګي کړې ده، په مدرسه کې ضمانت تېره کړې ده. دا زما محترم ستا دپاره د قیامت د سبا پورې یو سرمایه ده. مو ته پوهېږو نه چڼې له هغه روټۍ ورکوو چې سړی زه وایم لعنت ویم په داسې کورونو باندې او بې شمار لعنت ویم په داسو خلکو باندې چې چڼې دروازې ته ودرېږي او داسې لړ شي. دا بې پرېوتی کور دی ته وایم زما محترم، او دا کور ذلیله کور دی. قیامت به سبا شي خو داسې کور به الله ښه نه کړي. خوراک نه دی تیار، چڼې له 10 روپۍ ورکړه بچیه په دې باندې ځان له روټۍ واله، خو موږ ته دعا کوه چڼې به د کور نه داسې نه لېږي، ځکه دا د نبي علیه السلام مبارک وار احسان دی. اوس هم د هوټلو ته اکثر چڼې راځي، الله دې معافي وکړي. د دې هوټلو والا ورسره رویه ښه نه ده، داسې ورته د حقارت په نظر باندې ګوري. موږ ته پته ده د حقارت په نظر باندې ګوري، وایي ماړه چڼې دې قسم دی تا ته دا په ظاهر کې چڼې ښکاره کېږي، لیکن نبی علیه السلام فرمایي دا زما اهل او اولاد دی. ته دته د چڼې په نظر باندې ګورې، لیکن تا دته په دې سترګه نه دي کتلی چې دا د پیغمبر وارث دی، تا دته په دې حیثیت او نظر نه دي کتلی چې دا د پیغمبر په اولاد کې راځي. تا دته صرف د چڼې په نظر باندې کتلی دي. که خوراک هم ورکې مړه سوړ خوراک ورکې، لعنت ویم په داسې هوټل والو باندې، لعنت ویم په داسې خلکو باندې چې ته دا مانه د منسټرانو دپاره، د آی جي ګانو ډسپیګانو دپاره، هغې دپاره تاڼو ته خوراکونه ځي، خوا کې چوکۍ ده، بیا خلک بد ګڼي. اکثر زما خلک مخالف دي، دې ته برپور خوراک ځي، لیکن تا په جومات کې ناس د استاد جي تپوس کړی دی، مولوي صاحب ته دلته د اډې والا ته خصوصا ویم مولوي صاحب ته دلته ناست دی، موږ له منځونه راکې، تا سره زموږ د آخرت فکر دی، 5 منځونه راکې، مولوي صاحب تا موږ سره الله وابسته کړی دی، د الله په رابطه کې ولاړې، زموږ اولاد ته داسې تدریس کې زموږ د آخرت د قبر تا سره فکر دی. لیکن نن تاریخه پورې ما 6 کاله په دې جومات کې تېر کړه، یو مقتدینر نه وینم چې د چا تپوس یې کړي چې مولوي صاحب ته حیوان کې انسان خپه کېږئ مه په دې خبرو باندې. او بیا مطالبې کوي جی استاد جي نشته جي، تا تپوس کړی دی، تا د استاد جي د چای روټۍ تپوس کړی دی، تا ته پته شته چې استاد جي څنګه زمانه تېروي. او ته بیا را دې خبرې کوې چې مړه استاد جي خو پلان کې مسله وویله، لږه تیزي یې وکړه. ستا چې بار خلکو سره جګړه راشي، د خور کنځل هم درته وکړي، د مور کنځل هم درته وکړي، چا نه دې فایده وه یا ته چا سره نوکرې برپور درته د خور او مور کنځل کوي. قسم دی که په تا کې حیا راځي، لیکن چې د مولوي صاحب د خولې نه یو سخته خبره اوري، وایي مولوي صاحب په منبر سخته خبره وکړه، لعنت ویم په داسې خلکو باندې. علمه دې چا دپاره لګیا دی؟ د مولوي صاحب ستا سره ذاتیات دي، د مولوي صاحب تا سره څه دغه دی که درته خبره کوي ستا د پیدې دپاره. زموږ استادان، زما والد محترم اکثر خبره کوي د استاد د مقتدیانو په مابین کې ګوره رشته دا د پلار او د زوی، که ته پوهېږې په خبره باندې. تا دا سوچ کړی دی چې دا ستا روحاني پلار دی. پلار انسان ته غوسه کېږي که نه، ته بیا لاړ شې مړه وې مولوي صاحب تیزي کړې ده، ته په دې ته راشه کښېنه د مولوي صاحب نه تپوس وکړه چې تیزي دې ولې کړې ده. خبره مې دې پورې کوله زما محترمو، مؤمن هغه مؤمن دی چې د بل مؤمن د خیر تپوس وکړي، د بل مؤمن د خیر او په کار راشي چې ده ته څه خیر ورسوم او دا خیر الله وي، دا ته مؤمن ته نه رسې. نبی علیه السلام وفرمایل الخلق عیان الله، دا مخلوق چې څومره دی دا د الله کومبه ده، د الله اهل دی. تا مخلوق سره ښه نه دي کړی، تا طلباو سره ښه نه دي کړی، تا د ډایرکټ په ډایرکټ د پیغمبرانو سره ښه کړي دي. مخلوق سره ښه کول دا د رب سره ښه کول دي. د ما محترم نو خبره مې دې پورې کوله، حضرت پراته دعاګانې به یې کولې لیکن اثر یې پرې نه کو، تر دې چې د شراب دومره څښلي و چې لیور یې وله خراب که تاسو به پېژنئ.
ګردې یې خرابې شوې او پوه شي چې زما بچی اوس وفات کیږي او حضرت دا دغه کې راشه حضرت بچی مې وفات کیږي زنکدنې دی ما خو تاسو ډېرې دعاګانې وکړې حضرت دې نه سمیږي او بله خبره کوم حضرت ما ورته سر سپین که نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایل کومې زنانه چې د خپل اولاد دپاره سر سپین که بل واده اونه که کونډې زنانه اگر چې بل واده جایز دی دې زنانه له ځکه زنانه هم خواهش لري او کومه زنانه چې باوجود د دې د خپل اولاد د تربیت دپاره خپل سر سپین که نبی علیه السلام مبارک فرمایي دغه جنانه به ډایرکټ جنت ته ځي زما محترم وایي حضرت ما ورته سر سپین که او تاسو ورته دعاګانې هم ډېرې وکړئ وایي راشه اوس وفات کیږي کلمه ورته ووایه د توبې تلقین ورته وکړه هغه غوسه که چې دی خو په دعاګانو هم نه دی دی په هیڅ هم نه دی روکې کا دا څه کې ما ته ګورې د ده د جنازې هم ونه وې روکې کا داسې چې ته پرېږده بس دی نه سمیږي بس حسن بصري رحمت الله علیه هم تنګ کړی ما ویې مسلمان هغه دی چې د بل مسلمان په کار راشي وایي کور ته ابی راله دا د حسن بصري مرید مو د هغه نه بیعت شوده مو چې د استاد د طرف ته انسان ته دغه میلو شي خفه کېږي او بیا د اولاد چې بچی وفات کېږي زما خو دغه یو بچی و ما ورته سر سپین کړی او حضرت زه ورټلم خو بیا م وایي زما حضرت دی نن که مرید ته د سخته خبر وکړه بیا تښتي بیا نه راځي یاره جی وایي دغه یې بدل شوی الله دې معافي کوس خو داسې نظام دی پخوا داسې نه و پخوا مریدانو سره احساس و ډېر وایي راله بچي ته کېناسته مور ورته وي مورې ګرځه ما ته پته ده حسن بصري نه راځي ماله ځکه زه یو پلیت انسان یم ټوله زمانه ما په پلیتۍ کې تېره کړه خو اوس یو خبره کوم مورې ما ته پته ده چې الله مې بخیم نه ما په حق او سچ باندې ډېره توبه ویسته لیکن په زنکدن کې توبه وباسم ما ته پته ده چې قبلیږي نه خو مورې په حقه مې توبه ایستې ده که الله ماله وجود راکړه الله ماله شفا راکړه د دین دپاره به استعمالیږم خو یو کار وکړه ما ته پته ده وی بچیه دومره بدعملې چې حسن بصري د راتلو نه انکار څه کې ما ته وی ما ته به د خپل زوی د جنازې هم نه وی وایي مورې ما ته پته ولګېده خفه کېږه ما داسې کار وکړه چې کله مړ شم ما ته د حسن بصري خبره مه کوه د محلت کې په دې محله کې د کلي کې هم چاته اعلان ونه کړي چې بچی مې وفات شوی دی داسې کار وکړه چې کله مړ شم په مرۍ کې یا په خپه کې راله دا زما مورې تا ته وصیت دی که ته ما بچی ګڼې تا ما ته سر سپین کړی دی تا زما دپاره هر رضا زما هر خواهش دې پوره کړی دی لیکن د مرګ نه پس زما یو خواهش دی چې یو به زما د جنازې خلکو ته نه وی پلیت انسان یم دویمه خبره چې مړ شم په مرۍ کې به راله د خپله لوپټه یا په خپه کې به لوپټه واچې او په دا کوڅو کې به مې راخ کې سپو ته به مې واچې چې سپي ما وخوري زما مورې د دی به دا مور ورته جاړي بچیه داسې یو مور چېرته کولی شي چې خپل زوی له په دغه کې په مرۍ کې پړې واچي یو راکاږي داسې مور چېرته کولی شي وایي مورې دا د ما تا ته وصیت دی که داسې دې ونه کړه گویا زه به ووایم چې تا د ما حق نه دی ادا کړی د چې مړ شم ماله به مرۍ کې پړې یا دا خپله لوپټه واچې او بله په ما پلیت باندې مورې ستا پاکه لوپټه ده دا پې خرابه نه کړي پړې به راله مرۍ کې واچې او را به مخکې په دا کوڅو کې او په ډیران کې به مې وغورځی سپو ته چې مې وخوري هغه ورته وي بچیه زه داسې نشم کولی مور ورته جاړي بچیه داسې نشم کولی مورې که داسې نشي کولی گویا چې زما د مور او د زوی ستا د زوی ولی او زما د مور ولی خبره ختمه شو بس مورې جاړي وایي چې بچی وفات شو دا ډیره ګرانه خبره ده چې یو زنانه خپل بچی ته سرم سپین کی او هغه بچی ورته بیا وفات شي الله زما خو په دې دنیا کې دا یو سرمایه وه الله زما دا یو زوی چې دته مې سر سپین کړی ربه زما خو بله سهارم نشته ده به څه کومه دا جاړي چغې وي بچی وفات شي په غېږ کې پروت دی او بچی دا خبره هم کړې ده چې مورې ماله به پړې په مرۍ کې واچې او په دا کوڅو کې به مې لکه راخ کې او بیا به مې په ډیران سپو ته واچې او عام حیواناتو ته به مې واچې چې ما وخوري زه اوس څه وکړم دې مړ زوی سره وایي دی کې دا دغه دی چې پړې د خپل زوی وصیت موافق پړې به یې وله یا په مرۍ کې اچو مور جاړي د مور کمزورې لاسونه دي سپین سرې مور ده لاسونه رپېږي په رپېدلو لاسونو باندې د بچي مرۍ ته یا دغه ته پړې اچي پته ده چې زما زوی جنازې له حسن بصري نه راځي یې پړې اچو دروازه وډبېده دی چې ورله ویې کتل حسن بصري دروازه کې ولاړو ډېره خوشحاله شوه اوښ کې اوچې کړې استاد جي رالې او رالمه ولې استاد جي تا خو د جنازې نه انکار هم وکړه وایي او ما انکار د
د جنازې نه وکړ لیکن قسم دی زه چې کله سترګې مې ورلې په خوب باندې مال آرام دغه شو مانه په آرام باندې ورلم زما د آرام وخت چې څنګه مې آرام باندې سترګې ورلې سترګې مې پټې شوې ډایرک راته رب د رب دیدار وشو الله راله په خوب کې راغی او ماته وفرمایل او حسنا ته څنګه زما دوست دی چې تا زما د دوست د جنازې او د تلو نه انکار کړی دی ته څنګه زما د دوستۍ دغه کې ورشه په مخ ته ځمکه که ماته یو ولی انسان دی یو دوست انسان دی هغه دا نوجوان دی او بله خبره کوم که چا د دې نوجوان په جنازه کې شراکت وکړه ما رب د هغه د مغفرت لپاره اعلان کړی دی زما محترم وی ما وی چې زه څنګه انسان یم چې د بل انسان په خیر نه راځم وی رالم جنازه مې کوله خبره مې دې پورې کوله زما محترم چې مسلمان او انسان هغه دی یو انسان هر څومره ګناهګار دی هر څومره پلیت دی لیکن ته به د دې ته نه ګورې ته به د ده ګناه ته نه ګورې ته به انسانیت ته ګورې ته به رضا د الله رضا ته ګورې ما وی نبی اسلام مبارک او فرمایل الخلق عیال الله څومره مخلوق چې دی دا د الله اهل